شب برات د شعبان 15 ورځ باندې روژه نیول دا یو ګناه کار دی، یو بدعت دی، اسلام د دې نه منع کړې ده. سید ترمذي حدیث سے ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې شعبان 15 ته ورسیږي فلا تصوموا، تاسو بیا روژې مه نیسئ، په دې ورځ باندې بیا روژه نیول خاص کول دا اسلام د دې نه منع کړې ده. که یو انسان مسلمان وي او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث مني، ترمذي صحیح حدیث دی، نو هغه په دې ورځ باندې روژه بالکل نه نیسي. دا کوم ملایان چې د شعبان په باره کې او شب برات په باره کې دا حدیثونه وایي چې څلورو کسانو ته الله بخښنه نه کوي او دې ورځ باندې چې کوم دی الله رب العالمین اسمان د دنیا ته راکوزیږي، الله دعاګانې قبلوي، دغه روایتونه چې پیش کوي او دې باره کې وایي چې دې ورځ باندې خاص روژه ونیسئ، دغه روایت والله العظیم که د الله د نبی صلی الله علیه وسلم وي، دا د الله نبی صلی الله علیه وسلم هیڅ کله داسې نه دي فرمایلي، بلکې دغه روایتونه د شیعاګانو او د کذابانو د دروغجنو خلکو هغه خلکو روایتونه دي چې د ځان نه جوړ کړي د شیعاګانو روایتونه دي او دې محدثینو دې دپاره ذکر کړي دي، دا حدیثونه یې راوړي دي. خو دا غریبانان خو جاهل خلک دي، په علم یې نشته د قرآن او د حدیث، په عربۍ په دې شیزونو باندې نه پوهېږي. امیر صاحبان دي بس صرف پړګۍ تړلې ده او ګیره پرېښې ده، بس خلک وایي چې دا مولوي صاحب ده. ملا ته ملا مه وایي چې بس ګیره پرېښې او بس ته وایي چې دا ملا دی او پړګۍ وهلې ده. هغه غریب په دې باندې نه پوهېږي. محدثینو دا روایت دې دپاره راوړی وي چې یاره دغه روایتونه دا د شیعاګانو روایتونه دي، دا اسلام کې نشته دی، دا حدیثونه د ځان نه جوړ کړی شوي دي، دا د الله نبی صلی الله علیه وسلم هیڅ کله نه دي فرمایلي. نو په دغه ورځ باندې روژه نیول او دې باره کې چې دا کوم روایتونه راغلي دا ټول موضوعي ضعیف، صحیح حدیث په دې کې یو هم نشته. د وجه نه د شعبان 15 روژه نیول دا اسلام کې منع دي، د الله نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی د دې نه. که یو انسان مسلمان او مؤمن او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث مني، موږ الحمدلله صفا سوچه دین بیانو. دا هغه بدعتیانو دربارینو ملایانو په شان دي نه یو چې هغوی د بدعاتو پسې خرافاتو پسې او د ډلو تنظیمونو پسې روان دي چې کوم الله او رسول صفا خبرې کړي دي. الحمدلله زموږ دا دعوت دی. مګر هغه کس دا روژې نیولی شي چې هغه د پیر او د زیارت روژې نیسي هره میاشت کې، یا میاشت کې د 3 روژې نیول دي، هغه کسان یې نیولی شي. او دې نه علاوه خاص د 15 ورځ خاص کول د روژې دپاره او په دې ورځ باندې روژه نیول دا حدیثو کې منع راغلی ده او په دې باره کې یو روایت هم صحیح نشته دی. که څوک وایي چې شته دی هغه دې موږ ته وښیي. سلفو په دې باندې رد کړی دی او محدثینو دا ویلي چې دې باره کوم روایتونه راغلي هغه ټول موضوعي د شیعاګانو او د ځان نه روایتونه جوړ شوي دي.